السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ناصر داوړ. دا مهال د پېښور پریس کلب مخې ته څه د وزیرستان نه کسان راغلي دي. هغې سره به خبره کوو. ډول یې هم ځان سره راوړی دی، اتڼې هم کوي، ګډېږي هم لګیا دي او څه بینر مارک لیدلي دي. مقامي انتظامیې نه دوی کېدې شکوي دي. د ټول احتجاج د څه دپاره دی او د وزیرستان نه تر پېښوره پورې څه دپاره راغلي، څه تکلیف دی، څه مسله ده؟ ډېره مهرباني همیشه کومه نن احتجاج کې دلته په دې مجبور شوي چې مېرمنې نه بړوکلې نه راغلي دلته احتجاج کې د وجه دغه ده چې میش خلک د تعلیم سره مینه لري، محبت لري. میش کې چکیم سکول دا ټورنمنټ میډل سکول بړوکل هغه بل تعداد په لحاظ سره د کوارډینیټ په لحاظ سره د سینیارټي په لحاظ سره 1962 کې جوړ شوی ده، خو بدقسمتۍ سره میش پیسې په پرې کړي نه دي. قومي سکول ده، ملک سکول نه ده، ذاتي سکول نه ده، شخصي سکول نه ده. دې وجې هغه په ایډوکیشن نه ده شامل کړه. میش هغې پرېږدو کوي انشاءالله چې څه پرې حکومت د میش سکول په ایډوکیشن اصلي دا خبره کېږي. ما چې کومه یو ټلیفون کولو مقامي انتظامي سره مې خبرې وکړې، هغې وویل چې د دوی سکول چې کوم و هغه په د ایم این اے په سکیم کې شامل دی او ایم این اے سکیم په څو وجوهاتو باندې پاک کار کې بند کړی دی. نو دا هغه خبره خو به نه وي. یاره میشوار مې تا در پسې نه ورکړې، میش خو ډېر پولیټیکل ایجنټ لورا رفلی تا در پسې ورکړه. میش خو په دې نه وي چې ته کې منظیروي کا جی او سی منظیروي کا بریګیډیر یې منظیروي کا ایم این اے منظیروي او پلانینګ افسر غلا او ور سره فقیر محمد میش کو وزیټ کړه او چې دا موږ کما دو بل ور سره کی هغه میش ور سره کا لینډ اګریمنٹ چې کیږي هغه مې موست ور کوم میش ځکه ور کړه چې میش ور کی چې تعلیم نه محروم نشي. جکیما ډیولپمنٹ انډیا د سمیر هر غلا او خپل باندې اخر ورځ نه سوي سره پر بتاو وي چې سره کاوټ مشته ته په سکول شه ایس دی دا بنا کو چې جی او سی تو سکول یا استرالا میر د ارمی نه دمو باقي مطالبه کی چې سړي ته یې جواب سره کړه نو مې مې به تر خپل کې چیرته نشر ګرځین نو کړی او دا وړ کی دا چې کیم ارمی ولر دریم یا ډی آی سی کا سیکرسی دی وی چې د انرولمنٹ په لحاظ سره د اټینډنس په لحاظ سره دوه سکول ش فنکشنل دا اخر سوال پیدا کیږي چې فقیر محمد آیا د دې نوم استعمالوي په دې باندې دا کرپشن تفسیر ور کوي کواجه ستو او میژن چې کیم ډاکومېنټیشن لیدلی میژن ارمی ځکه شي دا وایي چې ارمی خو چیرته میژن غانه دا په ډاکومېنټیشن شي ډي سي سايندا د ډي یو ډیسټریکټ ایجوکیشن افیسر سايندا او ور سره د پلانینګ افسر سره سايندا بل پاشه چې ته کیم غو شالي دي کوارډینیټ یې وشالي دي هغه شانه نه پټېږي په ګوګل میپ باندې میژن نقشه ځانې سره وړي دي 5 کیلومتر وړیا دي کړه د سوخیل سکول نه حالانکه هغه په 2 کیلومتر فاصله شي دا کم سکول ته چاپډر چکیم ته ویر دا هغه سیشنل سکول دا رزماک ته لور شي هغه لک په شه ویډی شه لوډ باندې هغه سکول ایس یا میډل دا آزاد مشته 40 شوکړي دی بیا پشه و میش سکول ته روشي لکه 24 غنټه او ټول بیره کولې میش سکول لکه فنکشن وي به باوجود خو میش پیسې نه دی ویره میش غریب قومي میش ولا شخصي سکول نه راي ملک نه دا په دې وجه میش سکول نه ګرانو کتونکو، لکه څنګه چې خبره وکړله چې سکول یو سیزیبیلیټي یو فیزیبل ځای باندې یو سکول جوړېږي او بیا هغه اپګریډ کېږي. دلته یو سوال زه کوم اسطوره صاحب دا راته په شمالي وزیرستان کې آیا داسې نور هم تعلیمي ادارې یا ترقیاتي پروګرامونه لکه تاسې وختي خبره وکړه چې موږ سره پیسې نشته، آیا دا بالکل پیسې تقسیم نه مخکې نه اوس موږ څنګه چلېږي؟ بالکل چکیم صاحب کا روایت وی هغه د برقرار سوتلی دي. عمران خان میزا غدا چې سمې د صوبې سره غشوي مرګ شوی دشکې خو د تحقیقات په نه ګوندل شي انټي کرپشن ونه میزا درخواست د توسه معلومات وکړي چې چاته سکیمینا شوی دي دا شخصي خلک ته شوی دي مال بونه ته شوی دي کا قوم ته شوی دي کا فیزیبل ځاینا دا وکسي دی او دې وجه دا چې نان فیزیبل ځای ته سکولینا د ایمان دیر کو ایسا د هغه مطابق 982 سکولې 50% باندې سکولینا ماشه سبق نشي ویل بلکې چاته پاته نشته چې دا سکول دا خپل اجرې ورنه جوړې دي خلک از زنه ورته دا د خپل د ازم نه پس هم د اجرې ولا اجرې اوسمشتا د تعلیمي ادارې یا ډیسپنسري وي یا د کیسه بالکل شته د دانش کی دوره او ایجوکیشن ولا مش په تحقیقات کړي دي 50% سکولینا ایسیا باندې بلکې زناور په شي دارشي په زنا سکولې شي او په دوبۍ شي کسون تنخیو خلی او کلاس 4 یو د نه راي په دوبۍ شي دي په نه راځي شي یا تنخیو خلی او د ایجوکیشن ول سره بلوسه جوړ کړی وي کیسه پیسې ور کو به دې تنخې بلوسه خبره په تعلیم باندې کوو ایجوکیشن دا خلک چې راغلي دي
دینه مخکې خو هسې لکه عام تاثر دغه دی دلته په پېښور کې په اسلام آباد کې چې قبایل یا چې وزیرستان خلک په تعلیم کې دلچسپي نه اخلي خو دوی نن راغلي دي وایي چې موږ سکول غواړو یا موږ ماشومان په تعلیم لوی کړي د دې وجې چې سکول نشته دا ورته وایه چې اوس هم داسې سکولونه شته چې د هغې ماسټران یا هم ملکي کوي هلکان یا په دوبۍ کې مزدورۍ کوي داسې ماسټران بالکل مشران هم شته او نور کسان هم دي چې رواج کارونه کوي دا چې غوړ ته نیولې ودرول دی هغه لایق نه وي چې هغه سکول وچلوي او د ایجوکیشن سره پیسې کړي وي بس هر تنخواه باندې دی ډیوټي نه اوس هم داسې کیسه بالکل چونکې اسدالله هم داسې اطلاعات موږ سره هم شته چې شمالي وزیرستان سمیت چې څومره قبایلي سیمه ده په هغې کې مالکانانو ته یا داسې خلکو ته چې هغې به محکمې انتظامیې ته جاسوسي کوي یا به بل څه خدمت کوي د خدمت په نوم باندې د جاسوسۍ په نوم باندې یا د پیسې په وجه باندې هغې ته تعلیمي ادارې یا چې کوم ګورنمنټ داسې پروجیکټس راځي هغې ته ورکوي آیا داسې شوي دي چې په یو ځای کې د یو سړي های سکول هم وي میډیم هم وي ډسپنسري هم وي دا ځینې واقعات داسې شته چې ډسپنسري واحده وي سکول واحده وي او ورسره د ویټرنري ولغه واحده وي تحقیقات یې کړی چې ډپارټمنټ سره دا ټول تفصیلات شته نو مینه نه پکې لکه په غریبو خلکو باندې داسې حرام دي چې دوی ته به نه ورکوي بالکل غریب خلک دا قسمت نه بهر د ځکه چې دوی پیسې پرې کوي نه خو مالکونو خلاص دي چې د پاکستان په دې کام ده د پاکستان دې ته په وطن نشي نو وجه څه ده دې وجه نه خو وزیرستان روایتي ټول همیشه چې کله هم دوی انقلاب راځي یا داسې څه هغه په ټول باندې راوځي یو انقلاب طرف ته روان دي نن هم پېښور ته دوی ځان راټول راوستي دي او دا وایي چې موږ ته د امیر د بنیاد باندې زموږ ټول او ورسره چې کوم داسې سکیمونه دي چې هغه د خدمت په نوم باندې یا د جاسوسۍ په نوم باندې خلکو ته میلاویږي نو هغه داسې ده چې زما خیال دی دا خلک مطالبه ډېره جایزه ده ډېره جنون ده چې په میرټ په بنیاد باندې که وکتل شي د دوی سکول د اپګریډ شي خو که په میرټ باندې پوره نه وي هغه هلته که آبادي نه وي یا هلته که بل سکول وي بیا د دوی ته سکول نه ورکړېږي بلکې د کوم استاد ادارې هم ته ختم شي خو دوی دا وایي چې زموږ حق دی زموږ ماشومان زیات دي هغه د اتم پورې په اتم کې سبق وي هغه اتم نه بس بیا بل سکول نشته 9 تر 10 نشته